اخیری عشره کې دغه شپه د لیلة القدر د قدر شپه یو سړی د دنیاوي مفادو دپاره ها یو خبره دا پکې ضروري ده بیا زما نه هېر کېږي د دې ما ځان ته لیکلي چې یاره ما ته دا خبره یاد دی اکثر زه په جذباتو کې لاړ شم نو بل طرف ته پکې لاړ شم د دې ځان ته پوینټ لیکم دا په ویترو ناطقې شپې چې کومې دي ویتر چې ورته ویلې کېږي یا موږ ورته څه وایو ناطقې شپې ورته وایي که نه تاق شپې چې ورته ویلې کېږي مثلا 21مه 30مه 15مه 20مه یو کم 13مه او بعضو به کې وي چې 13مه اوس یو دلته یو خبره ده یو اشکال دی هغه دا دی چې بھائی زمونږ خو اکثر د اختر او د روژې مسلې یاره دا چې مثلا زمونږ 21مه ده نو د کېدای شي د هغو 20مه زمونږ 20مه ده د هغو 21مه ده داسې ده که نه یو ورځ خامخا زموږ دا مسله په دې علاقه کې شته او کې پي کې کې خو ډېره سیوا ده نو موږ ته به ناطقه شپه څنګه میلاویږي چې بھائی دا ناطقه شپه ده تاق شپه ده که نه تاق خو پکې بیا نه جوړېږي که نه بیا خو ترتیب خراب شو نو د علماو اختلاف دا رحمت دی ګورئ د علماو اختلاف دا رحمت دی چې د تاق شپې پکې پته نه لګي نو پوره لس شپې به سړی روڼی پوه نه شوی به دې خبره او بھائی چې پته پکې نه لګي تاق شپه کومه یوه ده جو خلک به لس واړه شپې ایسته روڼی نهه دي یا لس دي هر څو چې دا ټولې به روڼی او دومره لوی خیر میلاویږي چې دا سوال نه پیدا کېږي چې دې دعا وکړي او هغه دې قبوله نه شي نو که شپه سړی روڼ کړي خاص خبره خو نه ده نن سبا خو ماشاءالله داسې دور دی چې زمونږ ځوانان خو ټول د شپو د روڼولو عادت دی نه دی عادت ملګری دی ما تېره کې وایي د دې نیټ هم ډېرې پیدې دي د مو ته څنګه وایي یو شپه په دیره کې پراته وو جو وایي زمونږ میلمه راغلی و دیرې ته جو هغه میلمه په دیره کې پروت و جو بایي چې د دې هلک د شپې په موبایل کې فیسبوک کتو فیسبوک داسې نشته ده چې ورننه وته چې بیا پکې لګیا جو هغه فیسبوک کتو چې په دې کې غل راوړېدلی چې غل راوړېدلی جو دې خو یې خو د غل دا خیال و چې نیمه شپه ده نو غلو ته هم خبرداري پکار دی چې بایي ور اوس نیمې شپې نشتي اوس هر سړی یخي چې هغه راوړېدلی جو دې خو یخو جو دا هغه کور والده ټلیفون کړی چې بایي راوځئ بهر دیرې ته غله میلمه و چې بایي غله راغلي هغو پرې راوتلي او ډزې مزې پرې کړي بهرحال سړی لګېدلی دی خو تښتېدلی و نو پیدې هغه وایي چې یاره دا یې ګوره پیدا ده چې بایي د شپې به یخې نو غل به کم از کم نشي راتلی خو بهرحال دا د هغه یو داسې د خندا